السلام علیکم. آیا تاسو ته پته ده چې د سعودي عرب غوندې د یو مضبوط او مستحکم ملک بنیاد د یو وړې غوندې قلعې نه شروع شوی و؟ جی بالکل. تاسو ته چې کومه زما په شا ښکاري المسمک پیلس په نوم باندې دا قلعه د سعودي عرب په ریاض کې واقع ده. د تاریخ مطابق دا هغه قلعه ده کله چې په 1902 کې د سعودي عرب بادشاه کنګ عبدالعزیز السعود په دې حمله وکړه د خپلو شپېتو ملګرو سره او دا یې قبضه کړله. او د دې نه پس د سعودي عرب غوندې د یو مستحکم او طاقتور ملک بنیاد جوړ شو. کله چې دا قبضه شوه نو دې سره د ټول نجد علاقه چې اوس ورته کوم ریاض ویل کېږي د دې فتحه تصور شوله. او د دې نه پس به د هغه فتوحات شروع شي چې باقي نجد او حجاز کوم چې مشرقي او مغربي سعودي عرب تصور کېږي اوس په هغه وخت کې دغه علاقې وي. د دې سره د ټول فتحه شامل شو. آخرکار په 1932 کې د یو نوی او یو طاقتور ملک چې کوم ته سعودي عرب ویل کېدو د هغه ابتدا وشوله. کو د کنسټرکشن خبره وکړو نو دا قلعه تقریبا په 1895 کې د نجد یو ګورنرو د عبدالرحمن بن سبعان په نوم باندې هغه دا جوړه کړې وه. او د دې جوړېدو ریزن هم دغه و چې د بهر نه کوم انمي اټیک چې د هغو ډیفینس وشي. د دې قلعه ټوټل کنسټرکشن د خټې او د کچه خښتو او د لرګي نه شوی دی. نو دا وه زموږ یو وړه غوندې انفارمیټیو ویډیو. امید ده چې تاسو به خوښ شوي. که داسې انفارمیټیو ویډیوګانې خوښوئ زما اکاونټ ځان سره فالو کړئ. شکریه.